عوامي نېشنل ګوند وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې هوښه لس کاله د حکومت وشو، خو د پښتون قام د پرمختګ او د هغوی عیني حقونو لپاره هیڅ کوشش نه دی کړی، او کله چې په وفاق کې حکومت و نو هم د دې صوبې په NFC واټ کې پاتې پیسې واپس نه کړې، بلکې دا صوبه یې نوره هم په معاشي توګه وځپله. دا خبرې د عوامي نېشنل ګوند مشر ملولي خان په اګره کې د یوې شمولیتي غونډې په مهال کړي دي، او وایي چې په 14 اکتوبر ضمني انتخابات دي او د په مقابله کې د میاوالي عمران خان ولاړ دی چې هیڅ یې د پښتنو سره کار نشته او نه یې پروا کوي. د ویلي چې یوازې عوامي نېشنل پارټي او نور ګوندونه لکه جمعیت العلماء اسلام، پیپل پارټي، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نون د دې قام خدمت کړی دی او دا به دغه رنګ دوامدار ساتي. الیکشن د 14 تاریخ د اشنغر د خوره انتخاب دی، اشنغر په خوره انتخاب دی. یو خوا د بنګاله د میاواله هغه مداري چې د تیرو 9 کالو نه پښتانه دوکه کړل د مدارتوب نه بغیر ولا بل چل نه ورزي، او بل خوا د سوچ او د فکر ټول سیاسي ګوندونه زمونږ علماء کرام د اجره او د جماعت اتحاد او د سوچ او د فکر او د نظریه چې ادم نو زمونږ د قومي وطن پارټي مرګري، زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي مرګري، زمونږ د پاکستان مسلم لیگ نون مرګري، دا ټول څه سوچ او فکر لري. دا ټول راغونډ شوي دي د دې خبره د پاره چې په دې خوره په دې وطن د کومه فتنه خو ورته زما لیوان صاحبان وي، خو زه درته نورم په صفا لفظونو کې هم دا کم غند چې په منګ را نازل کړی شوی دی د دې مداري په شکل کې او د مداري نه ارد ګرد د اسخا مچان چې تاویږي د دې په شکل کې. تاسو خو دې خبره ته سوچو کې منګ له تهذیب خراب ماشومان د خوې تو رسول چې هغه د خپل والدین سره بغاوت څنګه کوي، کله علاقو کې دا عقل خو چې کنزل وینا بسنګ کوي، خپل ورکرانو ته دا عقل خو دې چې دلیل نشته، منطق نشته، سوال نشته، جواب نشته، بس کنزل دی او کوا. ګرانو ورونو کومن ټول د الیکشن په وخت کې په څه وجه خو به ووټ ورکوو، څه تله خو به موږ راوچته کړي، کو چېرې هغه تله دی چې تاسو ماضي ته ګورئ نو الحمدلله د اګرې کلي د دې سپینګیرو نه زما پلار، زما نیکه او زما قرنیکه پټ نه دی، او بل وخت چې کوم امیدوار ولاړ دی نو زه یقین لرم چې نه به پلار پیژنې نه به نیکه پیژنې، او د کارکردګۍ خبره کوي نو وګورئ چې دا کوم اتحاد جوړ دی، د دې اتحاد نه بغیر به د خوره چا څه خدمت کړي. خدای یو څو پارټي دي، عوامي نېشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او قومي وطن پارټي چې ټول عمر په دې خوره الیکشن کړي دي، مقابله کړي دي او د دې خوره د خلکو خدمت کړي. 2.5 کال او شو 3.5 کال چې ردی وفاق کې حکومت تاسو پښتنو څه ولیدل چې د صوباړي ول تاسو لکړي، لار به جوړ کړي، سکول به جوړ کړي، کالج به جوړ کړي، هسپتال به جوړ کړي. زما په خیال په اګره کې هغه 1 کروڑ 9 کروڑ کې بدل تم یو سلما شومان نوکران کړي، 50 لکه کورونو کې به یو 10 کور دلتم جوړ شوی، ټیک ویم کنه جوړ دي کنه نو همدغه په محلي. دغه خبرو ته تحریک انصاف لاس دریز نه دی ویلي، خو د سور وزرا سره پاکستان تحریک انصاف سیاسي خلې ځلې په ټپه ولاړې دي، ولې چې عمران خان د خلق سره رښتیا من امیدوار دی، خو هغه خپل جلسې د وفاقي حکومت په ضد شروع کړې دي، خو NP وایي چې د داسې سیاسي مداریانو نه بزان پلاټین ته د ووټ اچولو په ذریعه خلاصو. عالب خان شیرپو، دلمر نیوز 400. عوامي نېشنل